خيار دا زمانے وخت ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سڑی نصیحت کو بہترین نصیحت تے نبی علیہ السلام فرمائی کن فی الدنیا کا انک غریب دنیا کے دا سے جن تیرا ولکا دا ناشنا انسان غریب نو مراد دا بے مال مسکین فقیر نہیں مراد خطا نشی دا سے جن تیر کا سوک تم نہ پیجے ناشنا دا زان نہ جوڑ کا مسافر ہے یو مسافر چې دو سلور ورځې یو ځای کې دمه کوي او که داسې نه نو عابر السبیل لکه د لارې تېرېدونکي او نبی علیه السلام فرمایي ما لي ولي دنیا وی زمو د دنیا څه دي وی زمو د دنیا داسې مثال دی چې یو مسافر د اونې لاندې روز شپه تېره کړه او بیا ترې روان شو چې دا خبرې ابراهیم بن ادهم واورېدې اسم نه کې د توجه وه خوب یې مولید بادشاهي پرېښوده لا بس حکم یو کا ځان له مخفل بادشاہي سنبالوي نور نشم کولی بادشاہ نے استعفا ورکړه زمونږ بادشاهانو غوندې نه چې په زور لړکوه نه لړکېږي نه بادشاهي پرېښوده استعفا ولیکله کاغذ او کوم چې د ده نه لاندې سکیورټي راغله ورکړه سلام علیکم ځان له بل بادشاه ګوری لاړ د الله عبادت کې سر شو بیت الله ته مکې مکرمې ته مدینې منورې ته بس لګیا دی د الله عبادت کوي داسې عبادت هم نه دینی علم حاصلوي لګیا دی دینی علم حاصلوي د نبی علیه السلام مبارک احادیث هم زده کوي قرآن هم زده کوي او لګیا دی خپل ذکر و اذکار هم کوي رعیت ورپسې شو چې دا سړی به کوم ځای پیدا کړو دا به کوم ځای یو ځل ته چا تپوس وکړو ابراهیم ابن ادهم وی د بادشاه خوند ډېر وکړ د دې غربت او د دې فقیرۍ ژوند خوند ډېر دی کم خوند ډېر دی وته وی دا ډېر مزېدار خوند دی ګوره سکون او اطمینان د زړه خو دغه شی دی که نه وی دا ډېر مزېدار خوند دی یو ځل مې د ماسخوتن مونځ په یو جومات کې وکړ کېناستم او ما ته یو ښه غوندې جومات ښکاره شو ګوټ کې کېناستم چې نن به زه ټوله شپه خپل رب یاد کړم الله الله به کوم الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله ذکر چې کې الله سره دې زړه جوړ کړه نو له اطمینان شو که نه مونږ ولې پریشانه یو مونږ له خدای سره نه دي مخامخ کړی ګوره دا سویچ چې بجلی کې ورکړې نو بلب به بلیږي او که دا سویچ د بجلی د هغه بلک فلک په ځای په نورو سوړو کې منډې قیمتي سوړو کې منډې بلب بلیږي نه دا سویچ مونږ له چا سره کنیکشن تعلق جوړول پکار دي الله سره چې الله سره مونږ د خپل کنیکشن برابر کړ او دا سویچ مونږ هغه سویچ سوري کې ورکړه پلک کې چې هغې کې بجلي شته بلب به بل شي نو مونږ سویچ کمو پلګونو کې ورکړی دی د خدای نه مازیوا په نورو کې نو رڼا نشته که نه رڼا کم ځای نه ده نشته رڼا اطمینان نشته الا بذکر الله تطمئن القلوب وی جومات ګوټ کې کېناستم خپل رب مې یادو خلک رورو خواره شو زه هغسې الله ته ناست یم د جومات امام مؤذن لاړ خادم راغی ما چې کاکا څه څه کې ما دا د خدای کور دی دلته به زه شپه وکړم وی نه اوځه شبه لکه دا خو وقف جومات دی د چا خو دی نه د خدای کور دی پرې مې د دلته شپه کوم خپل الله یادوم وی دا هغه سره په باس شو د مټیو نه هم ریخ کم جومات اوچته په پوړو د پاسه وغورځولم چې پوړو نه دیکر وغورځولم لته راکړه لاندې راورغړېدم وی زما د الله په ذات قسمي چې زما سر به د یوې پوړۍ نه بلې لراته او د بلې نه به بلې لراته او د بلې نه بلې له ځمکې ته راورسېدم او هغې ټک د پوړۍ سره چې زما په زړه او په دماغو د الله کم انوار او برکات نازلېدل نو هغه نه شمیري چې کم بل ځای نه دي نازل شوي شپه مې په بیابان وکړه خپل خدای ته مې ډېر وجړل ډېر زیات مې وجړل چې الله زه اوس هم په دې خوشحاله ستا په دې عمل خوشحاله د دنیا یو څو ورځې تېرې به شي دا رعیت ورپسې ګرځېده وزیران اده په دې بل سړی کېنو زوی لا ماشوم دی یاره داسې انصافدار بادشاه زمونږ نه بخلا نو چې یو ځای کې چاوی هغه ځای یو فقیر ملنګ ناست دی د دریاب په غاړه مونږ ورې فقیر ملنګ هغې ته وایو چې دا په کوڅو کې خیر غواړي دا نه خیر غوښتل او په کوڅو کې سوال حرام دی ګناه ده
نبی علیہ السلام فرمای مونږ چې زر د فقیر ملنګ نو وایو نو مونږ دې مت تمایا غاړه کې چې کچکوله چولی او سخاب وینتی دې ټکی مونږ نه کوي استنجاو کې ځان هم نه سخاب وینتی دي مونږ وایو دا کمال والا دی او خدای ته رسېدلی دی دا مردار دی ګناه کبیره والا دی سوال کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک په دنیا کې یو بل دغه مسلمان نه سوال کوي د قیامت پر ورځ به په دې مخ کې غوښه نیته شډو کې وي شریعت په هغه نظر کې شریعت ته ګورو چې کم نظر مونږ ته خدای او رسول خوري دی نو دا سوال کول او دا خیراتونه په بوسو کې غونډول او کچکول ګرځول د ځان د پاره څوک یې د پلانکی بابا ملنګي مو څوک یې د پلانکی بابا ملنګي مو څوک یې د پلانکی بابا ملنګي دا ګناه کبیره دا فقیر ملنګ نه دی ښا ځان لناسته د دریاب په غاړه باندې خدای یادای او یو صادر دی ولا غ صادر په یوستن باندې ګنډي د کې دی وزیرانو صحیح کفو راځي او بادشاہ سلامت دا سکیت بادشاہی پس خلق سنه کوي بادشاہی دې پرې خو دا څه دې شروع کړه د پکم سر شوي راځم یک وخت خلق در پسې پریشان دي چې واپس دی بوزو په تخت شاهي دي کېنه څومره نوکران به دي څوک بدن مخکې ځغلېدل څوک بدن وروسته ځغلېدل خلینه به خبره نه وته چې خلکو بدل را منډې واجه دا دلته ناستې ځان لستن باندې دغه ګنډې هغې ورته یې پرېږده ماله چې خدای کوم بادشاهي راکړه نو هغه بادشاهي دا ستاسو د هغې بادشاهۍ نه ډېره زیاته بهتره ده نوکرانو خندل چې د بادشاه صاحب په دماغو کې به فرق راغلي علاج به ولو وی څه بادشاهي ده ستاسو وی زما دا بادشاهي ده ستنې د تار نه وویسته او دریاب ته یې وغورځولم وی زما بادشاهي تاسو منئ وی دی دا ستن الله پیدا کړي اوهو یاره بادشاه سلامت دماغ کار نه کوي که دماغ ټیک نه دی دریاب ته ستن وغورځوله څوک بیا را پیدا کوي چې په میدان دی وغورځوله څوک یې نشي پیدا کولی دا دریاب کې دا به څوک پیدا کوي پوج پولیس څوک یې نشي پیدا کولی دماغ یې خراب شوي دی علاج وله پکار وی دماغ مې نه دی خراب شوی پیدا کوي وی صاحب دا به څوک پیدا کوي وی ښه دریاب کبانو ته حکم وکړو اواز یې وکړ ای د دریاب میانو یو ستن مې دې دریاب ته وغورځوله مهرباني وکړې مال هغه خپل ستن را پیدا کړې وی په سترګه ړونکه وړوند په یو سترګه په خوله کې هغه ستن نیولې ده او د دریاب دې غاړې د راغی او دته هغه ستن اوچته کړو لاس کې واغېست دې ته بادشاهي وایي نیک عمل د زړه اطمینان پیدا کی بادشاہ کې هغه ته ځان هغسې مطمئن نه ښکارېده لکه په دې فقیرۍ کې چې د خپل ځان څنګه مطمئن ښکاره شي او دا نه چې ګنې بادشاهي ګناه ده دا یو مثال به هم درکوم خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه وفات شو خواجه صاحب خو ډېر لوی سړی دنیا خلق جنازې له رالل دومره خلق جنازې له رالل چې انتظام نشو کېدی چې دا دومره خلق دا څنګه جمع شو لکه خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ هم ډېر لوی عالم هم او د هغه په لاس ډېر هندوان او سیکان مسلمانان شوي ډېر زیات خلک ډېر مریدان یې دنیا خلک رالل اوس دې کې به په د جنازې انتظار دی چې جنازه به څوک کوي یو سړی راوچت شو اعلان یې وکړ خلکه وی خواجه صاحب ما ته یې وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې هغه کې دا څلور صفتونه که دې څلورو کې پکې یو صفت هم نه نو زما جنازه دې نه کوي لومبی صفت دا دی چې ده به په ژوند کې تهجد نه پرېښی خو تهجد خو ډېر خلک کوي خو چا نه شپې پاتې شي که نه بیماري اوده پاتې شي لومبی صفت به دی چې په ژوند کې به تهجد نه پرېښی نمبر 1